أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وإنما لكل امرئ ما نوى. دا د حدیث دویمه جمله ده. په دې حدیث کې لكل امرئ خبر مقدم ده او ما نوا مبتدا مؤخره ده. په امرئ کې ډیر لغات دي. اول دا چې د را حرکت د حمزه د حرکت تابع کی امرئ وای. دویم دا چې را مفتوحه تلاوت کی امرئ، او دریم دا چې مضمومه تلاوت کی امرئ. د انما الاعمال بالنیات او د انما لامرئ ما نوا په مابین کې فرق شته کنه. نو پدې کې د علماو یو څو اقوال دي. زبستاسو په خدمت کې د الله پاک په توفیق لس اقوال ذکر کم. اول علامه قرطبی رحمه الله فرمای چې دا دویمه جمله انما لكل امرئ ما نوا دا د اولی جملې د پاره تاکید ده. نو د نیت محتم بشانوالی ته اشاره ده. بعض علما فرمای چې دا دویمه جمله د اولی د پاره تاکید نه ده بلکې تاسیس ده. بیا پکې مختلف اقوال دي. نو دویم قول به پکې ذکر کو. په اوله جمله کې د اعمال حالت بیان شو. انما الاعمال بالنیات کې د اعمال حالت بیان شو چې د اعمال تعلق د نیت سره ده. او په دویمه جمله کې یعنی په انما لكل امرئ ما نوا کې د عاملینو حالت بیانېږي چې عاملینو ته د دوی د نیتونو مطابق جزا ملاويږي. او دریم فرق پکې دا ده. بعض علما فرمایي چې انما الاعمال بالنیات دا اوله جمله چې ده دا جمله عرفیه تجربیه ده، او دا دویمه جمله تشریعیه ده. یعنی په اوله جمله کې د عام عرف یو تجرباتی خبره ده، او په دویمه جمله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل دین یو ضابطه ذکر کړي. لکه لكل امه امین وامین هذه الامه عبیده بن الجراح. نګوره په دې کې لكل امه امین جمله عرفیه تجربیه ده، او امین هذه الامه عبیده بن الجراح دا جمله تشریعیه ده. څلورم فرق په اوله جمله کې د اعمالو د علت فاعلی بیان ده. یعنی د اعمالو د قبلېدلو د پاره نیت علت فاعلی یعنی مؤثر ده. او په دوهمه جمله کې د اعمالو د علت غایب بیان ده. یعنی چې څرنګه نیت وي امغه سي ثمروي په دویمه جمله کې دا بیانېږي. او پنځم فرق دا ده چې په اوله جمله کې صرف ربط بین النیت والعمل ذکر شو چې د اعمال مدار په نیت باندې ده چې څرنګه نیت وي همغه سي عمل وي. او په دویمه جمله کې دا بیانېږي چې که په یو عمل کې متعدد نیتونه وکړي شي نو متعدد ثوابونه ور باندې حاصلېږي. لکه یو سړی په صدقه کې متعدد نیتونه وکړي، مثلا د غریب سره امداد، صله رحمی، ازاله د بخل وغیره، نو په دې ورته متعدد ثوابونه ملاويږي. او شپږم فرق دا ده چې په اوله جمله کې صرف ربط بین العمل والنیت ذکر شو، او په دوهمه جمله کې دا خبره ذکر کیږي چې نیابت فی نیت نه جاری کیږي. اوم دا چې په اوله جمله کې ربط بین العمل والنیت ذکر شو، او په دوهمه جمله کې د تعین د منوی اشتراط ده. مثلا په یو سړي باندې د ماسپخین او د مازیګر قضایی ده، نو اوس که د مطلق المنځ نیت په دې قضایی کې وکړي نو قضایی نه کیږي. اتم فرق پکې دا دی چې په اوله جمله کې د ربط بین النیت والعمل بیان دی، او په دوهمه جمله کې د هغه اعمال مباحه بیان دی کم چې په عبادتو کې نه دي شامل. لکه یعنی په داسې اعمال مباحه کې که د خیر نیت وشي نو ثواب دی و الا فلا. نه هم فرق پکې دا دی چې په اوله جمله کې دا بیانېږي چې عمل بغیر لنیت نه قبليږي، او په دویمه جمله کې دا بیانېږي چې نیت بغیر د اخلاص نه قبليږي. لسم فرق پکې دا دی
چې په اوله جمله کې دا بیانېږي چې کوم عمل معتبر دی نو انما الاعمال بالنیات، اعتبار د اعمالو په نیتونو باندې دی. او په دویمه جمله کې دا بیانېږي چې په اعمالو باندې کم نتایج مرتب دي. اخر کې د دې جملې یو فائدہ درته ذکر کوم. ګورئ په آخرت کې چې په اعمالو باندې کومه جزا ورکول کېږي نو آیا دا جزا عین عمل دی او کنه غیر دی د عمل نه؟ نو بعض علما فرمایي چې عمل جدا دی او جزا جدا ده. نو په انما لامرئ ما نوا کې دوی حذف د مضاف کوي چې انما لامرئ جزاء ما نوا. او حضرت محمد انور شاه الکشمیری رحمه الله فرمایي چې د آخرت جزا عین عمل دی لیکن شکل بدلیږي. نیک اعمال د جنت د نعمتونو په شکل کې ظاهریږي او بد اعمال د جهنم د عذابونو په شکل کې ظاهریږي. لہذا په انما لامرئ ما نوا کې تقدیر ته ضرورت نشته. ورستا چې په فمن كانت هجرته الى الله ورسوله کې مشهور اشکال راځي چې د شرط او د جزا په مابین کې اتحاد راغلو. نو د دې نور جوابونه خو به ورسته ان شاء الله چې بیان کو، لیکن په دې تقدیر باندې هیڅ اعتراض نه واردېږي دا د شاسب د مسلک مطابق، ځکه چې د حدیث د دې جملې مطلب به بیا دی چې په آخرت کې به د هجرت عمل بعینه د جزا په شکل کې پیش کولی شي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، نو مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله ذکر کړه چې حسن او قبح د اعمالو دا موقوفه تر نیت پورې ده. کنیت حسن وی عمل ته به حسن وایو او کنیت قبیح وی نو عمل ته به قبیح وایو. نو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مخکینی قانون د پاره یو عامل فهم مثال پیش کړي چې ګوره هجرت څومره د مشقت عمل دی او څومره باعث د اجر دی، خو بیا کنیت پکې خی نو ښه فواید ور باندې مرتبېږي او کنیت پکې فاسدي نو د فوایدو په ځای ور باندې نقصانات مرتبېږي. فمن كانت هجرته، ګوره طالبانو هجرت په لغت کې ترک ته ویل شي او په عرف کې عبارت ده د ترک الوطن. په شریعت کې هجرت په دوه قسمه ده، هجرت ظاهری او دویم هجرت باطینی. هجرت ظاهری بیا په دوه قسمه ده، اول الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام لك هجرت من المكة الى المدينة، دویم الانتقال من دار الفساد الى دار الامان لك هجرت من المكة الى الحبشة. او هجرت باطنی عبارت ده د ترک المعاصینا. حقیقت کې هجرت امدا هجرت باطنی ده د ګناهونو پر خودل، ځکه چې د ظاهری هجرت نه مقصود امدا باطنی هجرت ده چې په دارالکفر او یا په دارالفساد کې آزاد طاعت الهیه نشي کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت باطنی ذکر داسي کوي: المهاجر من هجر ما نهى الله. مهاجر حقیقی هغه دی چې د ګناهونو نه هجرت وکي. دلته یو لطیفه درته ذکر کوم. د احناف په نسبت باندې اولا بالامامت اعلم دی، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مرض وفات کې په خپل جانماز اعلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ودرولو. دویم به اولا بالامامت اقرا دی او دریم په فقه کې اورع لیکل شوی دی. نوابین اعتراض کوي چې د مشکات په سلم نمبر صفحه کې حدیث کې راځي چې دریم نمبر کې اقدمهم هجرتا ده. نو دا اعتراض غلط دی، ځکه اقدمهم هجرتا عین اورع ده، ځکه هجرت په حقیقت کې هجرت باطنی ده او هجرت باطنی د ګناهونو نه کیږي او د ګناهونو نه چې څوک هجرت باطنی وکي هم دې ته اورع وي. یو نقطه درته په دې کې ذکر کومه. ګوري په اوله جمله کې فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، په شرط کې لفظ د الله او د رسول ذکر شو او په جزا کې لفظ د الله او رسول ذکر شو. او په دویمه جمله کې چې فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه،
دلته بیا د دنیا او د امرئ لفظ مکرر نکړي شو په دې دویمه جمله کې، بلکې په مبهم عنوان سره او فرمایل چې فهجرته الی ما هاجر الیه. د دې وجه دا ده چې لفظ د الله محبوب او مستحسن شی دی، او د محبوب او د مستحسن شي تکرار مستحسن وي، او د قبیح شي تکرار بغیر د ضرورته قبیح او مذموم وي. او بعض علما د دې تکرار د پاره دویمه توجیه ذکر کوي، هغه داسې وي چې د هجرت الی الله ورسوله صرف یو مقصد دی چې د الله رضا ده، او د هجرت الی الدنیا مختلف مقاصد کېدلی شي، کله مقصود مال وي، کله منصب او عهده وي، او کله نور خواهشات وي. نو کله چې په هجرت الی الله ورسوله کې مقصود یو، لہذا د الله او د رسول د لفظ اعاده وکړه، او د دنیا لپاره په هجرت کې مختلف مقاصد و، لہذا التما هاجر الیه ابهام او اجمال مختار کړو. دلته یو بل اعتراض راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکینیو جملو د پاره په مثال کې هجرت ذکر کړو، دا د هجرت عبادت. نو په مثال کې خو نور عبادت هم پیش کېدل شو، نو په تخصیص د هجرت کې څه فائدہ ده؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې هجرت د ټولو عبادتو په نسبت سخت عبادت ده، لدی وجنه پیغمبر علی السلام د دې تخصیص وکړو. او دویم شان ورود د حدیث د هجرت واقعه وا، لدی وجنه پیغمبر علی السلام تخصیص د هجرت کړی دی. دلته اوس هغه مشهور اعتراض ده چې فمن كانت هجرته الى الله ورسوله دا شرط ده، او فهجرته الى الله ورسوله دا جزاء ده، او د شرط او د جزاء په مابین کې تغایر وي، او دلته په مابین د شرط او د جزاء کې اتحاد ده. نو تاسو درې جواب ورکړئ. اول جواب دا دی چې دلته اگر چې د شرط او د جزاء په مابین کې لفظاً اتحاد ده، لیکن په معنا کې تغایر ده. تقدیر د عبارت داسې ده چې فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نیتا وقصدا فهجرته الى الله ورسوله حکما وشرعا. دویم جواب دا چې اگر چې دلته لفظاً اتحاد ده لیکن په معنا کې مغایرت ده، ځکه چې اتحاد په مابین د شرط او د جزم، او یا په مابین د مبتدا او د خبر کې د پاره د مبالغه فی التعظیم وی، او کله لپاره د مبالغه فی التحقیر وی. لکه هارون الرشید چې د حج په دعا کې داسې فرمایل اللهم انت انت وانا انا، نو په انت کې تعظیم او په انا کې تحقیر ده. په حدیث کې په اوله جمله کې اتحاد بین الشرط والجزاء د پاره د مبالغه فی التعظیم ده. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، مقصود مبالغه فی التعظیم ده. او په دویمه جمله کې د پاره د مبالغه فی التحقیر ده. او دریم جواب علامه کشمیری رحمه الله فرمای چې د عام خلکو دا خیال دی چې په دنیا کې عمل او په آخرت کې د دې نتیجه او ثمره، حالان کې په آخرت کې هر سړی ته بعینه د دنیا عمل ورکول کیږي. الله فرمای ووجدوا ما عملوا حاضرا. امدارنګ الله پاک فرمای وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. نو په آخرت کې جزاء عین عمل ده، لیکن شکل ورته بدلیږي. نیک اعمال د جنت د نعمتونو په شکل کې ظاهریږي، او بد اعمال د جهنم د عذابونو په شکل کې. نو په اتحاد بین الشرط والجزاء کې همدې حقیقت ته اشاره ده چې په آخرت کې جزاء عین عمل ده. نو په جانب د شرط کې په حیثیت د عمل هجرت الی الله ورسوله ذکر شو، او په جانب د جزاء کې په حیثیت د جزاء العمل د همدې جملې ذکر شو، ځکه چې جزاء من جنس العمل وی.